بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة ركوع نمبر 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أو هركل جواغست مونغ وعدد بني إسرائيلنا لا تعبدون إلا الله مكو عبادت مگرد الله وبالوالدين إحسانا او د مور او پلار سره احسان کوي وذي القربى او د رشتہ دارانو سره والیتاما او د یتیمانانو سره والمساکین او د مسکینانو سره وقولوا للناس حسنا او وای خلقو ته د نیکۍ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او منځ قائم کوي او زکات ورکوي ثم تولیتم بیا تاسو واپس شوي الا قلیلا منکم وانتم معرضون مگر لږو کسانو ستاسو نه واپس نشول او وی تاسو مخ اړونکي واذ اخذنا میثاقکم او هر کله چې واغسته مونږ وعده ستاسو نه لا تسفکون دماءکم چې نه به تویوئ وینې خپلې ولا تخرجون انفسکم من دیارکم او نه به وباسئ ځانونه خپل تاسو د کورونو خپلونه ثم اقررتم وانتم تشهدون بیا تاسو اقرار وکړو او وی تاسو ګواهان ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم بیا وی تاسو هغه کسان چې وجل تاسو ځانونه خپل یعنی خپل یو بل ځانونه خپل نه مراد یو بلی کنه رونه عزیزان خپل چې قتلول وجل تاسو رونه خپل یا ځانونه خپل وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او باسی تاسو څه خلق په تاسو کې د کورونو د دوینا تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان چې تاسو چړای کوي په دوی باندې په ګناه او په زیاتۍ سره وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى او کچری راشي تاسو ته قیدیان تفادوهم نو په فدیه ورکولو سره تاسو آزادوئ یعنی تاسو فدیه ورکوئ دوی لرا وهو محرم علیکم او دا حرام کړی شوي په تاسو باندې اخراجهم ایستل د دوی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض آیا تاسو ایمان راوړئ په یوه حصه د کتاب او کفر کوئ د بلې حصې نه فما جزاء من يفعل ذلك منکم پس د بدله د هغه چا چې کوي دا کار په تاسو کې الا خزي فی الحیات الدنیا مگر رسوایی ده په ژوند د دنیا کې ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب او په ورځ د قیامت به واپس راولېږلی شي طرف ته د سخت عذاب وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله نه خبره د هغه کارونه چې تاسو یې کوئ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا دا هغه خلق دی چې واغسته ژوند د دنیا بالآخرة په بدله د آخرت کې یا په آخرت باندې ژوند د دنیا یې واغستو په آخرت باندې فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون پس نه بس پکیږي د دوی نه عذاب او نه به د دوی امداد وکړلی شي اوس په دې رکوع کې الله رب العالمین فرمایي چې مونږ د بني اسرائیلو نه دا وعده اخیستې وه چې د الله نه سیوا به د بل چا بندګي نه کوئ مور او پلار سره به ښه سلوک کوئ د خپلو خپلوانو رشته دارانو یتیمانانو مسکینانو سره به ښه سلوک کوئ او خلکو ته به د نیکۍ خبرې کوئ نیکې خبرې به خلکو ته کوئ ښې خبرې به کوئ مونځ به قایم ساتئ زکات به ورکوئ نو الله فرمایي دوی مخونه واړول ډېر لږو کسانو وانړول او نور ټول د دې الله د دې حکم نه مخ واړو نو دا خطاب خو په ظاهره مدینه یهودیانو ته دی خو داسې احکام چې هغه په قرآن کې او په تورات کې یو شان دي نو دا حکم زموږ دپاره هم دی چې د الله بندګي کول د الله سره شریک نه جوړول او دویم دا د الله نه پس بیا
غټ حکم چې دی غټ فرض د مور او پلار سره ښه سلوک کول دی. الله د خپل ځان سره د مور او پلار ذکر د خپل خوا کې کړی دی. دا پوره قرآن کې به انشاءالله بار بار راشي. د مور او پلار په وضاحت به بیا تشریح وکړم او د خپلو خپلوانو یتیمانانو دا مزید بیا مخکې راځي. خو دا حکم چې دی نو دا په بني اسرائیلو هم او دا حکم په زموږ مسلمانانو باندې هم دی. بیا الله رب العالمین فرمایي چې ما په دوی باندې دا وعده واغسته چې یې به نه تویوئ، خپل یو بل به د کورونو نه وباسئ. نو دا داسې خبره وه چې د یهودیان چې دي په دوی باندې الله رب العالمین تی دا 4 احکامات په الله پاک دغه کړي وو، فرض کړي وو چې د یو بل یې به نه تویوئ او یو بل به د وطن نه وباسئ، ظلم او په زیاتۍ کې به د یو بل سره مدد نه کوئ. او 4مه خبره دا وه چې قیدیان رها کوئ، فدیه اخلی او قیدیان چې دي هغه رها کوئ، ازادوئ. نو په دې خبره لږ ډیزان پوه کئ چې په مدینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مدینې ته د راتلو نه مخکې د مدینې د مشرکانو 2 قبیلې وې. یوې نه اوس نوم و، د بلې نه خزرج. دا په ګڼ تعداد کې په مدینه کې موجود وې. لکه په دغه علاقو باندې د قبیلو به ډېر زیات، لکه د قبیلې بنده به د قبیلې دپاره سر ورکوو، لکه ډېر لحاظ او دغه به یې کوو د قبیلې د بنده. نو په خپل منځ کې به د دوی همیشه جګړې وې، د دې یهودي مدینې د مشرکان چې دي. نو د دې مدینې د یهودیان نه دي، دا قبیلې به یې په خپل منځ کې جنګولې، څه شرارتونه به یې کول، ځکه چې دوی به وسله خرڅوله. دوی به وی چې جنګ ګرم شي چې زموږ وسله خرڅه شي. دغه شانتې نورې به هم تې فایدې اخیستې، د جنګ کې به دوی ته فایده وه د دې یهودیانو ته، چې دوی به په خپل منځ کې نښتې وو، د دوی پکې فایده وه. نو د دې یهودیانو تعداد ډېر نه و، خو د دوی ځمکې او جایدادونه او کاروبارونه او په سیاست په هر څه باندې د دوی قبضه وه، ځکه چې دوی چالاکان وو. نو بنو قریظه او بنو نذیر دا 2 قبیلې د یهودیانو چې وې، نو د اوس قبیله چې وه د مشرکانو، نو د دې ملګري قبیله چې وه هغه بنو قریظه وه. د یهودیانو بنو قریظه به د قبیله اوس ملګرتیا کوله، او دا بنو نذیر قبیله چې ده د یهودیانو، دی به د مشرکانو کومه خزرج قبیله چې ده د هغې ملګرتیا به یې کوله. نو په دې طریقه باندې به دوی په یو بل کې په دشمنۍ باندې، بیا به د یهودیان په خپل منځ کې یو وو او د دوی نه به یې فایدې حاصلولې. نو په یو جنګ کې داسې چلو شو چې د اوس او د بنو قریظه دوی ته فتحه وشوه. نو کوم د بنو قریظه چې کوم قیدیان د دوی نه ونیول د خزرج نه، د بنو نذیر به د هغې وی چې بس د دې نه فدیه به ورکو او دا قیدیان به مونږ را آزاد کو. نو چې کله به د دوی نه تپوس وکړو چې لکه تاسو د فدیه ولې ورکوئ، نو دوی به په څه طریقه خبره کوله د یهودیانو، دوی به وی دا خو د الله حکم دی چې فدیه ورکه. نو چې دوی ته به وویلی شول چې تاسو فدیه خو ټیک ده، ځه ته وایي چې د الله حکم دی چې فدیه واخلئ او قیدي به آزاد کئ، نو تاسو دا جنګ بیا ولې کوئ، دا د الله کوم حکم دی. نو دوی به جواب ورکوو، وایي د خپل ملګري سره خو به ملګرتیا کې که نه، موږ خو خپل ملګری نه شو ذلیلولی. نو په 3 خبرو دوی عمل نه کوو، چې الله حکم دا و چې اینه به نه تویوئ، د الله حکم دا و چې جلاوطن کوئ به نه، د الله حکم دا و چې ظلم او په زیاتۍ کې به د یو بل سره مدد نه کوئ. نو په هغه 3 خبرو باندې خو دوی عمل نه کوو. خو د فدیې خبره چې ونو پیسې وې پکې او دوی ته میلاوېدې، نو دوی به په اسانه وې، نو بس په فدیه به یې واغسته. نو الله ورته فرمایي فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تاسو په صحیحه د کتاب عمل کوئ، په څه باندې نه کوئ. نو الله فرمایي د داسې بندیانو به بیا سزا صحیح، خو سزا به یې دی چې په دنیا کې به یې رسوا کم، ذلیله کم، او په ورځ د قیامت به یې ناکاره سختترین عذاب ته راکاږم. او دغه شان وشوه د نبي صلی الله علیه وسلم په وخت کې د یهودیانو څنګه انجام و که نه. دغه بنو نذیر چې وو، نو د دوی په سوره حشر کې به د دې ذکر راشي، مسلمانانو د دوی نه ګیره واغستله او دوی چې دی نو باغونه چې د دوی کمونو هغې ته یې اور ولګوو او دوی په قلا کې بنو، نو خپل دغه سټکي او دغه یې راواغستل که نه، خپل کورونه یې په خپله باندې ماتول، ځکه چې دوی ته پته وه چې اوس موږ د دې نه وځو، دا مسلمانان بیا په کار راولي. او دغه شانتي څوک جلاوطن شو
نو او یوه قبیله جلا وطن کړلی شوه، بلې چې دی نو جزیه د هغوی نه واخیستلی شوه او ځینې چې دی نو هغه استقتل کړلی شول او ښځې او بچي غلامان شول. دا د دې درې واړو قبیلو بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظه، دا درې قسمه قبیلې وې په عربو کې په هغه وخت کې په مدینه کې، او د الله په حکم سره داسې ذلیله شول او داسې رسوا شول. نو د الله حکم چې دی هغه خو پوره کېدونکي، د الله په حکم کې خو رستوالی یي، ځکه چې الله پاک وخت ورکړی فوراً بنده نه رانیسي. خو الله فرمایي دې خلکو دنیا له اهمیت ورکو، آخرت یې هېر کو. نو الله فرمایي نه به د دوی نه عذاب کم او نه به د دوی مدد وکړلی شي. الله دې موږ د داسې اعمالو نه او د داسې حالت نه په امان کړي. آمین ثم آمین.